أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. سورة آل عمران څلورمه سپارہ آیت نمبر 162 یعنی یوسل دوش پیتم. منافقانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګولیو چې وجوبه مال غنیمت نه ورکوا یا یو کمبل ورکو. نو منافقانو وی چې رسول الله به اوچت کړي. نو الله د هغې جواب وکړ چې پیغمبر خیانتګر نه. پیغمبر یو پاک سړی وي او خیانت خو دومره لویه ګناه ده چې چا مال غنیمت کې وکړ نو په ورځ د قیامت به هغه د غلې سامان په مټ بار وي او را روان به وي. افمن اتبع رضوان الله، آیا پس هغه څوک چې روان شو رضا د الله پسې، کمن باء بسخط من الله، پشان د هغه چا دی چې اخته شوی وي په غضب د الله. یعنی یو سړی چې د الله رضا پسې روان دی نو هغه سړی د حق چا پشان کې دی شي چې څوک د الله غضب پسې رواني نه. یعنی خیانتګر ځان ته خلق دی او پیغمبران پاکان مومنان ځان ته خلق دی. افمن اتبع رضوان الله، آیا څوک چې روان شو پر رضا د الله پسې، کمن پشان د هغه چا دی باء بسخط من الله چې اخته شوی وي په غضب د الله، ومأواه جهنم او ځای د اوسېدو د هغه جهنم دی، وبئس المصیر او بد ځای د ورتللو دی دا جهنم. الله فرمایي چې کم خلق د الله رضا پسې روان دي هغه خلق د هغه چا په شان نشي کېدی کم خلق چې په غضب د الله اخته دي او ځای د هغوی د اوسېدو جهنم دی. نو جهنميان او مومنانو کې ډېر لوی فرق دی، دا یو شان نشي کېدی. هم درجات عند الله، دوی مختلفو درجو والا دی په نزد الله. والله بصیر، الله لیدون کې دی بما د هغه عملونو یعملون چې دوی کوي. د الله په نزد مختلف درجات دي. انبیاء د اوچتو درجو والا دي، مومنان د هغې نه لاندې دي، او کم خلق چې جهنمیان دي نو پیغمبر د هغوی پشان نشي کېدی چې هغه خیانتونه وکړي. پیغمبر خو یو پاک شخصیت وي. لقد من الله، یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مومنانو باندې. الله په مومنانو باندې احسان کړی دی. اذ بعث فیهم رسولا، کله چې راولېږلو په دوی کې یو رسول
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل دا په ټولی دنیا احسان دی، خو مومنان د دې د پاره یاد کړل چې مومنانو ته د دې احسان فائدہ رسی، کفار او مشرکانو ته فائدہ نه رسی، نو دی وجنا هغه نکړل یاد، مسلمان یاد کړل. لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مومنانو باندې، اذ بعث فیهم رسولا کله چې راولېږلو په دوی کې یو رسول من انفسهم د دوی د جنس نه. په دې کې دا خبره او خدا چې پیغمبر د دوی د جنس نه دی، څه معنا لکه څنګه چې انسانان بشر دی دغسې پیغمبر هم بشر دی. یتلو علیهم آیاته، اوس د پیغمبر وظیفه خای چې پیغمبر کار څه کار کوي. یتلو علیهم آیاته لولی په دوی باندې آیاتونه د هغه. د پیغمبر فریضه دادا چې خلکو ته د الله آیاتونه خای، قرآن ورته خای، ټکی د قرآن ورته خای، نور کتابونه ورته نه لولوي. پلانې کتاب او پلان کی کتاب کې حکایت راغلی دی، پلان کی کتاب کې پلانې خبره راغلی ده، نه نه نه. یتلو علیهم آیاته لولی په دوی باندې آیاتونه د هغه، ویزکیهم او پاکوي دوی لرا. مومنان نو کې کله کله چې کم ناکار عادتونه وي، عملونه وي، چا کې د ګناه، چا کې د بدنظرۍ، چا کې د غیبت، نو پیغمبر دا پاکوي، خلق د ګناه نه پاکوي، ورته وی غیبت مکوا، سود مکوا، بد رد موایا، حرام مخورا، غلا مکوا. ویزکیهم او پاکوی دوی لرا، ویعلمهم الکتاب او خای دوی تا کتاب، والحکمت او پویا د دین. خلق تا پیغمبر د قرآن آیاتونه پلولی، طریقه پیز د کئی چی آیت با څنګه لولی. ویعلمهم الکتاب او ارتخای د الله کتاب، والحکمت او پویا د دین. د دې قرآن با ورته تشریح کئی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگر کا دوی وو مخکې د دینا، لفی ضلال مبین په گمراه ښکاره کې. الله فرمایی د قرآن راتلو نه مخکې دا خلق په ښکاره گمراه کیو. دوی ته د دین پته نه وه، د ایمان پته نه وه، د عقیدې پته نه وه، حرام او د حلالو پته ورته نه وه. الله قرآن او نبی راولېږه او خلق ته دا ټول وښودل. نو پیغمبر پر لګلو باندې لوی احسان وکړو په دنیا باندې، خاص کر په مومنانو باندې. منگ خور مور و پیجنده، منگ حیا و عزت و پیجند، منگ ناموس و پیجند، منگ حرام و حلال و پیجندل، منگ مشر کشر و پیجند. دې نمخ کی ټول دنیا په گمراهی کې وا. اولما اصابتکم ایا هر کلا چې ورسېدو تاسو ته مصیبتن څه مصیبت، احد کی تکلیف ورسېده، قد اصابتم نو یقینا رسولی و تاسو، مثلها دو چند د هغې په بدر کې. نو که تاسو ته احد کې تکلیف ورسېده، تاسو څه کسان شهیدان شوی، نو په بدر کې تاسو د دې په دو چند هغوی له تاوان ورکړی. قلتم ویل تاسو، انا هذا د کما راغې دا غم تاسو باندې چې کله دا مصیبت راغې، نو تاسو چغې شروع کړې چې دا موږ ته شکست ولې میلاو شه. قلت ورته ووایه، هو من عند انفسکم دا د طرف د نفسونو ستاسو نه دی، دا ستاسو د خپلو غلطیو نتیجه ده
چې تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم مورچه کې نولی وې هغه مورچه مو پرېخوا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره درنه پاتې شوه نو پخپله مو ځان له نقصان ورک نو دا مصیبت تاسو ته د خپل عملونو په وجه ورسېده مسلمان ته هر مصیبت چې رسی د خپل عمل په وجه رسی ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی الله په هر څه قدرت لري بس لفظي ترجمه ګوره دوباره افمن اتبع رضوان الله آیا پس هغه څوک چې روان شو پر آزاد الله پسې کمن پشان د هغه چا دی با بسختن چې اخته شوي وي په غضب من الله د الله ومأواه جهنم او ځای د اوسېدو د هغه جهنم دی وبئس المصیر او بد دی ځای د ورتلو دا جهنم هم درجاتن دوی مختلف درجو والا دی عند الله د الله پنز والله بصیر الله لیدون کې دی بما د هغو عملونو یعملون چې دوی کوي لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو اذ بعث فیهم رسولا کلا چې راولېږلو په دوی کې یو رسول من انفسهم د دوی د جنسنا یتلو علیهم چلولی په دوی باندې آیاته آیاتنا د هغه ویزکیهم او پاکوي دوی لرا ویعلمهم الکتاب او خای دوی ته کتاب والحکمت او پوی د دین وان کانوا من قبل اگر کدوی مخکې د دینا لفی ضلال مبین خامخا په گمراه ښکار کې اولما اصابتکم ایا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبتن څه مصیبت احد کې قد اصبتم یقینا رسولی و تاسو مثلها دو چند د هغې په بدر کې قلتم ویل تاسو انا هازا د کمر آغه دا غم قلت ورتوایا هو من عند انفسکم دا د طرف د نفسونو ستاسو نه ده ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی بیا لفظی ترجمه ګوره پرونی سبق نه یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکے گئے کالذین پشاند هغه کسانو کفرو چې کفر کړي دي وقالو لاخوانهم او وای په بار درونو خپلو کې اذا ضربوا فی الارض کلا چې هغوی سفر کوي پزمکه کې او کانو غزن یا وی غزا کونکی لو کانو عندنا کچرته وی دوی منګ سرا ما ماتو نبمړه کې ده و ما قتلوا نب وجل کې ده لیجعل الله د دې د پاره چې وګرځوي الله ذالک دا خبره حسرتن افسوس فی قلوبهم پزړونو د دوی کې والله یحیی و یمیت الله ژوندی کول کوي او مړه کول کوي والله بما تعملون الله په هغو عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی ولا ان قتلتم او که چرته وجل شوی تاسو فی سبیل الله پلار د الله کې او متم یا مړ شوی لمغفرۃ من الله نو خامخا بخنا د طرف د الله نه ورحمت و مهربانی خیر ډیر غردا مما د هغو مالونو نه یجمعون چې دوی جمع کوي ولا ان متم او که چرته مړ شوی تاسو
او قتلتم یا وجل شوی لإلی اللہ تحشرون خامخا اللہ تبا ورجم کڑے شے فبما رحمت من اللہ ند اللہ در رحمت پا سبب لنت لهم نرم شویت دویتا ولو کنت فظن او کویت بدجب غلیظ القلب سخت زڑوالا لن فضو خامخا خورشوی بوی دوی من حولک استاد چا پیرنا فاعف عنهم نو معافی کو دویتا واستغفر لهم او بخن غواړه دوی د پارا وشاورهم فی الامر او مشورہ د دوی سره کوا پکار کې فاذا عزمتا نو کلا چې قصد کې د یو کار فتوکل علی الله نو بیا ځان اوس پارا په الله باندې ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مین کوي توکل کوونکو سره ان ینصرکم الله کمددو کی تاسو سرا اللہ فلا غالب لکم نو بیا نشتا زور ور پتاسو و ان یخذلکم او کتاسو بے مدد پریگ دی فمن ذلذی نو څوک دے هغه کس ینصرکم چې مدد بو کی تاسو سرا من بعده رستو د هغنا وعلى الله او خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون ځان دې اوس پاری مومنان وما کان لنبی او ندی ممکن یو نبی لرا ان یغل چې خیانت کی ومن یغلل او چا چې خیانت کو یاتی رابشی بما سرد هغت غلا چې خیانت کړي یوم القیامت پورز د قیامت ثم توفا کل نفس بیا با پورا ورکڑے شی ہر نفس تا ما کسبت بدل د هغه عمل چې د کړي وي وهم لا یظلمون او پدی به ظلم نشي کېده افمن اتبع رضوان الله آیا پس هغه څوک چې روان شو پر آزاد الله پسې کمن پشان د هغه چا دی با بسختن چخت شوی وی په غضب د الله من الله په غضب د الله و مأواه جهنم او زائد وسدو د هغه جهنم ده و بئس المصير بد ده زائد ورتللو دا جهنم هم درجات دوی مختلف درجو والا دی عند الله پنزد الله والله بصیر اللہ لیدن کے دے بما دہغو عملنو تعملونا چی تاسو یعملونا چی دوی کوي لقد من اللہ یقینا احسان کڑے دے اللہ علی المؤمنین پا مومنانو باندی از بعث فیہم کلی چراولی گلو پا دوی کی رسولا یو رسول من انفسهم د دوی د جنسنا یتلو علیہم چلولی پا دوی باندے آیاتی ہی آیاتنا دہغ ویزکیہم و پاکوی دوی لرام ویعلمهم الکتابا او خائی دوی تا کتاب والحکمتا و پوید دن و ان کانو اگر کدویو من قبل مخکد دنا لفی ظلال مبین پا گمراہ اخکارکی اولما اصابتکم آیا ہر کلچ ورسدو تاتا مصیبت پا احد کی قد اصبتم نو یقینن رسولے و تاسو مثل ہادو چند حقی قلتم ویل تاسو انا حازا د کمر آغی داغم قلت ورتوایا هو من عند انفسکم داد طرف د نفس نستاسو نده ان اللہ بشک اللہ علا کل شیء قدیر پا ہر سیز باندے قدرت لرن کے دے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا. رب سوک چې راغلی دی ورته غوږ نیولی دی دنیا او آخرت ښایسته کا. یا الله قرآن و سنت زمونږ ټولو زړونو ته کوز کا. یا الله موږ ته په قرآن و سنت عمل راکا. یا الله دنیا او آخرت راته د دې کلام الله په برکت باندې یا الله یا رب ښایسته کا. یا الله د هر قسمه مشکلاتو نه موږ لوی واړه وساته.